دریم ترقی ایمان چې کله نیک اعمال وکیو د قرآن تلاوت وکیو نیک اعمال کوي نو په ایمان کې به ترقی راځي. دریم چې د الله په ذات باندې به توکل او بروسه کوي. دا درې د مومن صفات په دې آیات مبارکه کې رب العالمین ذکر کوي. انما المؤمنون بیشک مومنان الذین اغا کسان دی اذا ذکر اللہ چې کله یاد کړلی شي الله وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د دوی. خوف خدا چې ورته وی د الله نه یره دا د مومن صفت ته او دا به په کامل مومن کې چې دی به د الله نه یریږي. علما وایي د دې معنی دا ده چې کله د په زړه کې د ګناه اراده پیدا شي چې د ګناه دا کار کومه یا د پردي حق ته ګوتې کومه نو دی به د الله نه ویریږي. دغه ټیم کې به دی ویریږي چې دا کار خو الله حرام کړی دی او الله ورته ناجایز ویلی. دا د مومن صفت دی چې دنه د ګناه اراده راځي نو آلریډي به د په زړه کې د الله نه یره راځي. او دا د کامل مومن نښه ده چې الله یې د چا نصیب کړي. الله دې زمونږ ستاسو ټولو نصیب کړي بیا به ګناه نه کیږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ داسې روان دی امیر المؤمنین یو شپونکي باندې تیر شو هغه بیزي سره. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي دې بیزو نه او چیلو نه په مونږ باندې نه راخرڅئ. هغه شپونکي ورته جواب ورکوي وي دا زه د چا غلام یم او زما مالک بل دی او زما سره د دې د خرڅولو اختیار نشته دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې دا خبره یې واورېده نو نوره دلچسپي پیدا شوله چې دا سړی خو ډېر قیمتي سړی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي په مونږ یې راخرڅه که او خپل مالک ته سبانه وکه. هغه غلام ورته جواب ورکوي ورته وایي چې زه یې په تاسو درخرڅه کم او مالک ته سبانه کومه نو فاین الله الله به چرته دغه ټیم کې به الله چرته چې زه دا کار کومه او بیا مالک ته وام نو فاین الله الله به چرته دغه ټیم کې زه به دا کار څنګه کومه کو الله یو الله ما اینی او زما دا عمل اینی نو چې الله ولیدماو الله دې نو زه به څنګه مالک ته بیا ووام که مالک ته زه ډېر څه ووامه خو الله به لیدلی یم. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خبره ډېره خوښه شوله نو راغی د ده د مالک معلومات یې وکړه چې دا د چا غلام دی. هغه مالک یې ورله معلوم که چې مالک یې ورله معلوم کو نو مالک ته وایي د ده څومره قیمت دی هغه وی دومره. حقه پیسې راواغستې هغه یې مالک ته ادا کړلې ورته یې وی ته ما آزاد کړلې. بیا یې مالک ته هغه واقعه واوروله چې دا دومره د الله نه یریدونکی بنده دی نو یې داسې بندیان چې آزاد دي نو هغه ښیي. داسې بندیان څوک غلامان کوي نه داسې بندیان چې وی آزاد وي نو هغه ښیي. نو د الله یره وی فاین الله الله به چرته نه که مونږ کې دا تصور پیدا شو دا پردی پټی دی او دا پردی پوله ده دا پردی حق دی زه چې دې ته لاس کوم اگر چې د دې مالک نشته خو فاین الله الله چرته دی الله ونه لیدمه الله پې ونه رسولمه نو الله خو لیدم فاین الله الله چرته دی زه دې ته نه لاس کومه الله شته او الله معین او الله حاضر او ناظر.
نو دا د مومن صفت ته چې کلم دی د ګناه کار کوي نو الله نه به یره په زړه کې راځي. دویم صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا چې کله په د باندې د قرآن آیاتونه لوستل شي نو د ایمان به سیوا کیږي. علما وایي مفسرین وایي د دې مطلب دا دی چې د نیک اعمال کوي نو د ایمان په کیفیت کې به سیواوالی راځي او د هغې نتیجه به دی چې کله د نیک اعمال کوي نو په هغې کې به دی یو خوند محسوسوي، یو لذت په محسوسوي. نو دا د مومن صفت دی چې نیک اعمال کوي نو د ایمان په کیفیت کې به زیادت راځي، د ایمان په نور کې به سیواوالی راځي، د ایمان نور به سیوا کیږي نو د هغې نتیجه به دی چې نیک اعمال کوي نو هغې کې به حلاوت او خوږوالی. بل صفت د مومن په دې آیات مبارکه کې وعلى ربهم یتوکلون چې دا مومنان به د الله په ذات باندې توکل او بروسه کوي. د مومن شان بدای چې د بروسه او د توکل به په الله دا سبم ګورې نه کوي چې اسباب به نه استعمالي او په الله به توکل کوي. دا ګورې ښه خبره نه ده، دا د احادیثو نه خلاف ده. توکل چې دی هغه دا دی اول اسباب برابر کا او بیا د کار نتیجه او انجام په الله پرېږده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابي تو هغه سره اوښه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی هغه اوښه دې څه کړله؟ وی پرې مې ښودله دې ځنګل کې او په الله مې بروسه وکړله. نبی علیه السلام منع کو وی اعقلها فتوکل علی الله. وی اول هغه اوښه وتړه او بیا په الله بروسه وکړه. داسې بروسه مه کوه، تړلې دې نه ده او په الله بروسه کوي، وی تړه او بیا په الله بروسه وکړه. نو اسباب برابروه او د هغې نه پس په الله باندې بروسه او توکل کول دا د مؤمن شان دی چې بروسه به په الله کو، په الله به توکل کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي اے صحابو که تاسو په الله باندې توکل وکړو که نه بروسه نو وی څنګه چې الله دې مارغانو له خوراک ورکوي مرغو له داسې به یې تاسو له درکړي. وی دا سحر تشې ججوري اوځي او ماښام ډکې ججورې خپلو جالو ته روپش. وی که تاسو په الله توکل او بروسه کوئ نو الله به درله داسې رزق درکوي لکه څنګه چې الله دې مارغانو له ورکوي. په الله باندې بروسه دا لویه خبره ده چې سړی په الله اعتماد کوي او دا د مؤمن شان هم دی چې د بروسه به په الله تا به څوک بچ کوي؟ ما به الله بچ کوي. غزوه ذات الرقاع دا ډیر یو تاریخي غزوه تیره شوې ده او ډیر مشکل حالت و دی کی. جابر رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي وایي مونږ دې له تلیو لار کې یوه سوري واله ونه وه نو مونږ هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پرېښودله چې دې د لاندې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم آرام کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آرام ویکه او توره یې زوړنده کړې وه. دې کې یو کافر راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توره یې راواغستله. وی من یمنعک مني، توره یې نبی علیه السلام پسې راویستله. وی من یمنعک مني، وی ما نه به دې څوک بچ کي، ما نه به دې څوک خلاصوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی الله، ما به الله بچ کي. الله الله درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ما به الله بچ کي. وی د هغه لاس په رپېدو شو توره ترې نه کته ارتاوه شوله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم راواغستله. وی تا به ما نه څوک بچ کي.
وی ته غوره نیونکی د الله حبیبه، ته غوره نیونکی، یعنی ما سره ښه معامله وکړه. نبی کریم وی ښه نیونکی شه، ته اوس اختیارمنې، مطلب ما سره ښه معامله وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی زه کلمه د شهادت ووایم. وی نه دا نه وامه او تا سره به نه جنګېږم، او چې کم قوم کې ته یې نو د هغې سره به هم نه جنګېږم. دا میره سره عهد دی، دا میره سره معاهده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کو، وی دی پرېږده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم توکل او بروسه په الله وکړه، وی ما به ستا نه الله بچ کړي. ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې غورځو، فرشته راله، ورته وایي الله را لېږلیم. فرشته وایي څه وکمه؟ وی حسبنا الله ونعم الوکیل، ما له الله کافي دی او زما په الله بروسه ده. په الله چې سړی بروسه ساتي د دې ډېر خیرونه او برکتونه دي، چرې به دې الله بد نه راولي نه. ملا علی قاری رحمت الله علیه ډېره عجیبه خبره لیکلې ده، ډېره ناشنا خبره ده. وی دا کارغه نه دی، کارغه چې کله د ده دا بچي د اګۍ نه پیدا شي نو دا سپینی، او دا کارغه خو توري که نه، او چې بچی د اګۍ نه پیدا شي نه هغه باندې خو بڼې مڼې یي نه. نو وی کارغه چې ده ته وګوري نو سپینی، نو دا کارغه ترې ویریږي. وی په دغه ټیم کې دا کارغه دا خپل بچی پرېږدي او لاړ شي، دی وله خوراک نه راوړي. ګورئ په دغه ټیم کې دا کارغه د خپلو بچو له خوراک نه راوړي. رب العالمین انتظام وکي، چرته ماشي او چرته مچې او چرته میږي، الله یې رسوي او د دې کارغه د بچو تربیت کوي. چې کله په دې بڼې راوخېږي نو هغه کارغه بیا واپس راشي، نو بیا خو د ده هم شکل شوی، نو بیا ورله هغه کارغه خوراک شروع کړي راوړي. په الله باندې توکل او بروسه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دواړه غار ثور کې دي، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې بره وکتل نو هغه مشرکین داسې روان دي او ده ورله خپې ولیدلې. نو نبی علیه السلام ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي د الله حبیبه که دې خپلو خپو ته وکتل کته نو ما تا به وویني. دا خو ډېر نازک حالت نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما ظنک یا ابا بکر باثنین الله ثالثهما. اے ابو بکرام ستا څه ګمان دی په هغې دوو کسانو الله ثالثهما چې دریم الله دی. مونږ خو دوه یو، خو دریم را سره الله دی. زما د الله په ذات بروسه ده، زمونږ د الله په ذات باندې توکل دی. نو دا د انبیاء کرامو او د صحابه کرامو شیوه وه، عادت و چې کله به پم څه حالات رالل وی الله زمونږ سره الله ملګری دی. هر حالت کې او خصوصا مشکل حالت چې راشي حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، مال الله کافی دی. انشاءاللہ اللہ بدی چری هم بد نراولی. فرمائی انما المؤمنون الذین، بیشک مومنان اغا کسان دی اذا ذکر اللہ چکل یاد کرلیشی اللہ نو وجلت قلوبهم او یریگ ازلون ددوی و اذا تلیت علیہم آیاته چکل الوستلیشی پدیبان دی آیاتون دا اللہ نو زادتهم ایمانا سیواشی ددوی ایمانا وعلى ربهم يتوکلون او دی پخپل رب باندې بروسا او توکل کوي.